ایزان د بسم الله فوائد هغه بیانوم. هغه دا دی چې څوک بسم الله 625 پیری یعنی 625 پیری دا په کاغذ باندې ولیکي او ځان سره یې وساتي. د زړه کې د ده هغه خلکو باندې به د ده روب راشي، د ده نه به خلک په دبدبه او یره کې، نو د ده هیبت په الله تعالی د خلکو په زړونو کې واچوي او دا شان ده ته به څوک ضرر نشي رسولی چې څوک 625 پیرې بسم الله هغه وایي. دویمه فایده یې دی چې څوک بسم الله الرحمن الرحیم 7 جمعې شپې هغه وظیفه وکړي چې څه مشکل او څه ضرورت او څه حاجت دی هغه نه کېږي او هغې دپاره دی دا وظیفه ځان له وکړي. نو 7 جمعې شپې دی به دا وظیفه وکړي 12000 پیرې چې 1000 پیرې دی دا پوره کوي، نه د هغې نه بعد به 2 رکعاته نفل کوي او وړه کې به دکه حاجت راولي او دعا به کوي. نو هر یو 1000 پیرې نه بعد به 2 رکعاته حاجت کوي، 2 رکعاته صلات حاجت او د هغې نه بعد به مختصر دعا غواړي. د الله تعالی که څه حاجت دی یا مشکل دی یا ضرورت دی، هغه الله تعالی به هغه پوره وګرځوي. درېیمه فایده د بسم الله هغه دا ده، بعضې خلک وایي د من کور کې خیر او برکت نشته، د من کور کې سکون او راحت نشته، آرام نشته. نو د هغې دپاره هم دا بسم الله چې 786 پیرې دا څوک ځان له وایي او په اوبو باندې هغه شوب کوي، بیا ټول کور باندې دغه اوبس کوي، نو الله تعالی به د کور کې انشاءالله تعالی سکون او راحت او خیر او برکت راولي. او دا عمل به دی دلته 41 ورځې دا کوي، دې طریقې باندې الله تعالی والا کور کې خیر او برکت او راحت او سکون اتفاق راولي. څلورمه فایده د بسم الله هغه دا ده چې د ښځې خاوند یو بل سره نه اتفاقي کور نه جوړېږي، نو هغوی دې هم دکه وظیفه ځان له 786 پیرې 786 پیرې دا ځان له کوي او بیا دې په اوبو باندې دم کوي. انشاءالله تعالی الله به د هغوی په مابین کې محبت او اتفاق راولي. او 5م نمبر دا ده چې څه قسمه حاجت دی یا د هغوی لپاره یا چا روانې دي د هغوی د روغ لپاره یا چا چې دی څه برکتي ده د هغې برکت دپاره دې ځان له دا 786 پیرې ځان له دا وظیفه کوي رس کې. نو دې بیا برکتونو ته وګوره ځان باندې او خوشحالو ته وګوره او نعمتونو د الله تعالی و چې څنګه به در باندې راورېږي، لکه چې سمندر څنګه بهیږي او هغې سره څه کمیږي نه. نو دغه شان دی چې ته دا بسم الله وایي وظیفه کې، نو دغه شان دی د الله په رحمتونو کې کمی نه راځي. الله به درله دې د وجې ډېرې فایدې او خوشحالۍ نعمتونه درکړي. الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي. برحمتک یا ارحم الراحمین.